نه پکې نشته نو باندې قسم ورکې خو نه باندې کې ډېر غلطه کېده چې نه هغه ان خل سره به لاس په لاس مخامخ به ولا ورکولو لا حول ولا قوه الا بالله او بالکل اسلام کې دا جذبونه مضبوطه ده سره خوا کې دي او نو بس سره موږ به مورو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت څنګه علیکم؟ د الله کرم دی، خیر دی، شکر دی. دا ملګری څه وایي؟ ملګری راغلی و چې ملګري خبره سره کولې که نه ښه اول خو ته ما تاسو کومې عقیدې والا یو ما ویل ما چې موږ د علمای دیوبند عقیدې والا یو ښه بیا ته ما ته وایي چې دا جذبې او دا دغه په اسلام کې شته خو نشته دی. ما ته موږ خو دې لیدلي علمونه کړي دي لیدلي نه دي خو تاسو موږ ته ثبوت دې راکړئ نو نو ستا لیدل خو د حرمتو یا د بدعتو یا د شرک دلیل نه دی که نه ستا نه لیدل یا لیدل دا خو اسلام کې دلیل نه دی. که زه تا ته دا وجد او دا جذب او دا حال د دیوبند کتابونو کې وښایم بیا بیا را سره ومنې ولې نه منو د مسلم شریف په حاشیه لیکلي دي الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. زمونږ دین دی سند سره سند نه وي نو څوک به د یو څه خبره کوي بل څوک بل څه خبره کوي نو دا ډول خلک دي. دغې نه زه خبر یم خو لیکن تا به د مشکات مقدمه کې هم دا ویلي چې نقل الثقات کالسند د ثقاتو خلکو نقل دا د سند حکم لري. زه به تا ته په سند سره ستا د دیوبند کتابونو کې وښایم چې په خپله د رشید احمد ګنګوهي صاحب مریدانو باندې د رشید احمد ګنګوهي صاحب په وړاندې جذب راغلی. د اشرف علي تانوي صاحب په کتابونو کې به په سند سره ورته ثابت کما چې دا جذب و حال دا وجد جامیش لول دا چغې وال ځان را ګزارول دا حال محموده دی او صاحب وجد دا معذور وي. دغې حلیم ګل صاحب سره ګاډي کې راکېنه او ما ته راشه چې هم در باندې سکومه او ستا د دیوبند کتابونو کې به تا ته دا وجد و حال زه ثابت کړم انشاءالله. ښه نه دا کوم کتاب ښودلی شي چې موږ یې وګورو کوم بالکل ته داسې وکړه ته راسور شه د سره اوس ما ته راشه زه تا باندې چې هم سکوم او تا ته ستا د دیوبند کتابونه یو نه لس کتابونه به درته ښیم بیا بیا را سره ومنې انشاءالله. ښه ما کتابونه پراته دي خو ما ته ښیي یو دلیل خو ما ته راکړي دي باندې که نه ښه تشرف کولو که تشرف د اشرف علي تانوي صاحب کتاب دی تشرف د اشرف علي تانوي صاحب کتاب دی باحادیث التصوف فی شرح احادیث التصوف هغې کې صفحه نمبر 59 ده. حدیث د ابي هريره صاحب نقل کوي حدیث نمبر 215 یا 205 خبره باندې پوه شوې. حدیث نقل کوي چې د بني اسرائیلو یو شخص د غر د څوکې د پاسه د مور سره و مور ته وایي چې مورې دا ځمکه او اسمان چا پیدا کړي. اشرف علي تانوي صاحب دلته لیکي وي دا سوال د دې دپاره نه و چې ده ته پته نه وه بلکې سوال د دې دپاره کوي چې د خدای تعالی دا نامه د بل چا د زبان نه واوري ده ته به یو لطف و مزه حاصله شي. وی مور ورته وویل چې الله پیدا کړي دي. وی ده باندې جذب راغی وی د غر د څوکې نه ځان را ګزار کو لاندې را پرېوتو وی حتی پاش پاش ہو گیا. او دلته بیا اشرف علي تانوي سے فائدہ لیکي وی اس سے معلوم ہوا کہ صاحب وجد معذور ہوتا ہے اگرچہ او یا اگر که د وجد د غلبې د وجې نه ځان هلاکم کې وي دا معذور دی. خبره باندې پوه شولې. او دغه رنګ همدغه تشرف کې 2 صفحې وړاندې بیا د مشکات کتاب النکاح حدیث روړي چې کله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د صلح حدیبیې نه پس یو کال وروستو عمرة القضاء ته مکې معظمې ته راځي او بیا د مکې معظمې نه واپس وځي نو د حمزه صاحب لور و عماره نامه یې وه هغه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پس انخطا ورته وایي یا عمي ما د ځان سره بوځه ای تره ځکه چې حمزه صاحب و نبی کریم علیه السلام رضاعي رونه و اگر چې د دې پلار د نبي علیه السلام تره جوړېدو دا خو د نبي علیه السلام ورېره نه وه خو چونکې د رضاعت مسلې د وجې نه د نبي علیه السلام د ورېره کېده. بیا د دې باره کې د دې ماشومې باره کې 3 صحابو اختلاف راغی هغې مخاصمه وکړه حضرت علي صاحب حضرت زید صاحب حضرت جعفر صاحب. نبی کریم علیه السلام د هر یو صحابي له تسلي ورکوي. حضرت علي صاحب ته وایي انت مني وانا منک زه ستانه یم ته زمانه یې. حضرت زید صاحب ته وایي انت اخوکا انت اخونا و مولانا ته زمونږ ورور او زمونږ دوست او مولا یې. حضرت جعفر صاحب ته وایي اشبهت خلقي و خلقي ته اخلاقو کې او خلق کې پیدایش کې زما مشابه. اشرف علي تانوي صاحب تشرف کې وایي فحجلا
دغه هر یو صحابي حجل کو یعنی وی ایک خاص کیفیت پر رقص کرنے لگے په یو خاص کیفیت باندې په ګډا شو رقص ګډا ته وای او بیا دغه باندې لیکي چې دا د صوفیو د رقص د پاره د وجد د پاره د جذبې د پاره په دین اسلام کې یو اصل اصیل دی او بیا وی دینه تواجد معلومیږي که یو سړی باندې جذب رانه شي او د دغه سره ځان ته تواجد تفاعل باب دی تکلف سره ځان دغه مشابه کوي وی هغه نه دا معلومیږي وی ځکه دي صحابو دا رقص یو نو دا استراری نه و بلکې دا اختیاري و نو دینه تواجد هم ثابتېږي دا غرنګي بوادر النوادر کې اشرف علي تانوي سے وجد و حال باندې عنوان لګي التکشف بوادر النوادر د اشرف علي تانوي سے کتاب دی التکشف یو تشرف دی یو تکشف دی تکشف کې هغه ور باندې عنوان لګي وجد و حال هغه دی باندې عنوان لګي نو د دیوبند یو کتاب نه تذکرۃ الرشید تراواله رشید احمد گنگوی سے بچ د کور نه وروته خانقاه ته بر روانو دغه مریدانو بچغي والي جامع به شلول خپو کې ورته را پریوتل چوستانه دي کتل دغه هم ذمہوار نه یو تا هدايه کې نه دی ویلي فان تأوها او ارتفع بكاؤه فان كان من ذكر الجنه او النار لم تفسد صلاته لان ذلك تدل على زياده الخشوع لما ذکر والده الو اوس خو د دیوبند چې دی والي صحابو ته وړ دي صحابون هم درته خیمه فضیل اعمال کې درته خیم فضیل اعمال خود علامه زکریا صاحب کتاب دی پاغي کې وایي چې زراره ابن اوفا رضی الله عنه د ماقام منځ کې یو صحابي پسې ولار دی فاذا نقر فی الناقور د سوره مدثر آیت غلولی نو د منځ کې کړي کوواله ولاندې را پریوتو عبد الله ابن عباس ابو جزاء غسوکو چې د کټ د جنازې د کټ یو پیمانی ولې کور ته موړې دی دا جذب نو دا وجد نو دا څه شو د حضرت علی صاحب روایت دی وی صحابه کرام به داسې جذب داسې ذکر کولو لکه چې هوا راشي ونه کله خېر چرته کوي او کله ګس چرته کوي او دا ما ته د مشکات حدیث می چرته پیش کو د جعفر صاحب او د زید صاحب او د حضرت علی صاحب دا صحابه ته نه ښکاریږي او استاد دیوبند کتاب حواله می درته درکا یو منټ ما ته ګورا تاسو څنګه وګورم مطلب کوم ځای وځ چرته یو منټ سما ورته وګورم او بچ رسول الله کله په ماده باندې ولاړو چې وسره به ګروز چې کله به دې چې وام تاسو ما یو المجرمون ټول سبه جل په دې یو یا چې باغ په دې شپه ټول سبه په دې جړه باندې سبا کړو تاسو شی او قرآن کته خدای الله نه دې الله خدای الله د فهم نه دې الله نه دې او یو قوم په باندې کې او د الله دې نار ته کې دلغه باندې او دا موږ څه نه کوو موږ ستاسو یې نه کوو او په مازه کې ولاړ مازه کې صلی باندې چې دا چې حالات راشي هغه ګوره د قرآن کریم آیات باندې پوری شي دا په معنا باندې پوری شي چې مثال الله په ظالمان له تاسو عذاب ورکړي الله به دغه تاسو عذاب ورکړي دا قرآن ثابت خبره ده تاسو نو تاسو زوام دې کم جو درب دې کم زنه خيږي نو دا جذب نشو قرآن نه ثابت شو دا جړه ګوره تاسو زویم ته امام غزالی صاحب کتاب وګوره احیاء الدین باغی کې د جذب 55 اقسام ذکر کړي د کاملینو جذب چې دی جړه ده ته یو سیټ ته وجه او جذب نه مني یو سیټ ته وجه او جذب نه مني بل سیټ نه قرآن نه ثابت دی نو دا بیت شیخ سربافا سے کتابونه تا کړی دي دچا شیخ سربافا شیخ دوايا جواز دیوبند کې شیخ سرفراز خان صاحب دی دا شرف علي تانوي صاحب نه مني ولې ته معلومه نو چې مني تا ته ما دغه حواله درنه کې علامه زکریا صاحب نه مني ولې نه معلوم ټول چې مني څنګه مني یو د سرفراز خان لکه دی نیولې ده یو د سرفراز خان لکه مني سا ټول دیوبند مونږ ګوره خپل دیوبندي د دیوبند اسناد ما سره دي او د دیوبند چې کوم معتمد علما کرام دي او کوم جمهور علما دي او هغه کوم شی ذکر کړی دا غین انکار مکو د سرفراز خان ته تفردات او مسله ادا څوکا چې ته ما ته دا اوس دا ولې دا کېنه ته هغه معنی دا نه معنی ول نه معنی دا قول قرآن او سنت او جماهیر دیوبندیانو نه خلاف دي ځکه نه منم کنه ولې دا دا قول چې کوم دی دا ګوره یو صوفیه دي یو متصوفه دي دا قول زمانم دا زه عمل کوم متصوفه باندې چرسیانو بنګیانو ملنګانو کنجرانو کولیانو والا باندې او چې کوم د هغه چې کوم تفسیر لیکل دي کوم د غیر لیکل دي نو د تفسیر ورنه پیدا شي چا لیکل دي چا یې سبا خاصه هغه تفسیر د سره لیکل نه دی هغه تفسیر چرته لیکل دی هغه د مرګ نه پس کې سټو نو لیکل شو مانه ته پوسوکا
اوس تا ته زه وایم ما ته غوږ ونیسه تا دا څوکه تا پسې زه درځم ګاډي کې دلته ستا ځي ته درځم کتابونه در وړم مخامخ خبرې کوو زه درغم دله ورکه لږ ته دله ورکه مخامخ